من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سورة توبہ 31 نمبر آیت. دې 31 نمبر آیت کې د اهل کتاب او د کفر او د هغوی سره د جنگیدلو نور وجوهات ذکر کیږي چې دا خلک تاسو ته مقدس خلق کاریږي چې په آسماني کتاب ته منسوب شوي دي، لیکن دې کې د کفر نوري خبرې هم موجود دي چې د هغې په وجه باندې سره جنګیدل پکار دي. الله تعالی وایي اتخذوا دین ولد احبارهم خپل عالمان و رهبانهم خپل عابدان عبادت گزار خلک. احبار جمع ده حبر ده، حبر عالم ته ویل کیږي. د عیسایانو د یهودیانو چې کوم عالمان دي هغې ته حبر وایي، او رهبان جمع د راهب ده. راهب هغه کس ته ویل کېږي چې په دیندارۍ او بزرګۍ کې خلکو مشهور کړی چې دا دیندار سړی دی. نو دوی دغه خپل درویشان، بزرګان یا عالمان او شیخان دی نیولي و اربابن په خدایي سره من دون الله د الله تعالی نه بغیر. کله چې دا آیت مبارکه نازل شنو ځینې اهل کتاب په نبی علیه السلام باندې اعتراض هم وکړو چې ستاسو کتاب کې الله تعالی وایي چې دوی خپل عالمان او خپل عبادت گزار خلک په خدایي سره نیولي، حالانکه مونږ یو عالم تم خدای نه دی ویلی، مونږ یو دیندار کس تم خدای نه دی ویلی. راهب چې کوم دی او دوی کې هغه خلک و چې کوم دوی کې په دیندارۍ سره مشهور و د آبادۍ نه بتلي شړه کې به اوسېدل ځنګل کې، صرف عبادت به کول، دنیا سره به تعلق نه ساتي. او دغه شان کې د خلکو سره لین دین معاملات ودونه دا به عیب او ګناه ګڼله. او دې خلکو ته خو موږ خدایان نه دی ویلي. نبی علیہ السلام ورته وویل چې کله به دغه مشران ستاسو چې عالمان او عابدان دي د شریعت خلاف به تاسو ته خبر وړاندې کړي چې په دې دا وکړي، اگر چې تاسو به پوهېدله چې دا د شریعت خلاف د آسماني کتاب خلاف نو تاسو به نه عملي کوله. یعنې هغوی به چې حرام ته حلال ووایي تاسو به هغه حلال ګاڼو، چې کله به حلال ته حرام ووایو نو تاسو به هم ورسره منله. دا کار تاسو نه کوو. نو دوی ورته وویل چې داسې خو موږ کوو. نو الله نبی علیه السلام ورته وویل چې همدغه د خدایي صفت دی. چا په خوله باندې څه حرام ګڼل یا حلال ګڼل، د الله تعالی د حکم په مقابل کې دې ته ارباب د خدای په نسبت باندې کتل، د خدای په نظر باندې کتل. نو په دې وجه باندې دا یو اسلامي عقیده ده. د الله تعالی د حکم نه بغیر هېڅوک هم یو څیز حرامولی یا حلالولی نشي. کوم څیزونه چې الله حلال کړي دي هغه څوک حرامولی نشي، او څوک چې کوم څیزونه حرام کړي هغه حلالولی نشي. د دې نه وروسته هغه قوانین چې په ځینې ملکونو کې جوړېږي، مقننه هغې دپاره وکیلان ناست دي او په اکثریت سره قانون جوړوي او پاس کوي چې کله به زنا جایز شو، خیر د زنا په رضا باندې کېږي، خیر دی ودي شي. ځینې ملکونو کې داسې قوانین پاس کېږي، کله یو حکم پاس کېږي کله بل، او د شریعت صریح خلاف یې په اکثریت سره پاس شي. نو دغه حکم په دغه معنا سره منل چې یار بس قانون داسې دی، خیر دی که داسې وشي جایز دی، ځکه چې قانون پاس کړه نو دا به قطعي شرک راځي او دې سره انسان د اسلام نه بهر کېږي. ځکه یو څه چې الله حرام کړی دی د چا په وینا باندې ته حلال مه ګڼه. دغه شان سود حرام دی، که په اکثریت سره دا خبره پاس شي چې سود د جایز شي هم سود حرام دی. دغه شان مسلمانان چې په کومو ځایونو کې چې زموږ وروڼه دي نو که د اکثریت سره پاس شي چې یاره فلانې خلک چې کوم دی اگر چې مسلمانان دي خو زموږ دشمنان وګه تصور شو په اکثریت سره پاس شوه نو شریعت کې به دا شی ردي، دا به مستردي، او که داسې ومنلی شي دا په شرک کې داخلېږي. نو الله تعالی وایي تاسو به خپل عالمان، دوی خلکو د یهودو او نصواراو خپل عالمان او خپل عابدان په خدایي سره نیولي من دون الله د الله تعالی نه بغیر. ځینې ملحدین چې کوم دي هغه د آیت غلطه ترجمه کوي او غواړي چې په اسلام کې یو نوی بګاړ او یو نوی فساد را برسېږي، د هغې دپاره هغوی داسې الحاد کوي او وایي چې د الله تعالی د صریح قرآن نه او ورخوا او د نبي علیه السلام د احادیث مبارکو نه بغیر وایي د هېچا خبره مه منئ، او وایي دا صفت د یهودو دی. دغه خلک وایي د دوی د خبره د یخ نه مسترد او غلطه ده.
مخکې د دې وضاحت موږ وکړه چې اخبار او رهبان دې څنګه نیولي حدیث کې د هغې وضاحت شته چې د الله تعالی صریح حکم په مقابل کې دغه خلکو خبره منله او چې څوک د شریعت د مقابل کې د داسې کس خبر اوري نو واقع چې دغه شرک دی کې خبره نشته دی پاتې شو دا چې یاره د یو عالم نه سړی تپوس کوي چې یو مسالې تپوس دی وکړي او په خپله سړی عالم نه دی او هغه جواب فتوا ورکړي دی په فتوا باندې عمل وکړي نو په دې سره څوک مشرک کېږي نه ولې ځکه چې قرآن یو بل ځای کې الله تعالی فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که تاسو کله په دیني مسایلو باندې برای راست نه پوهېدلی قرآن نه مسله نشو رایستلی احادیثو کې نشو معلومولی نو بیا د اهل علمو نه چې کوم اهل علم باندې تاسو اعتماد دی چې دا واقع به علم یې هم شته او د خپل علم یې بیرته عمل هم شته دنیا پرست نه دی نو د هغې نه خپل مسایل معلوم کړي نو په دغې حوالې سره عوام خلک چې کله د عالم نه تپوس کوي دا به شرکي نه راځي ځکه د هغې داسې مطلب نه چې موږ عالم تاسې نه وایو چې موږ ستا بندګانو ته سم وایو نو موږ یې منو هغه تاسې تپوس کوي چې په دې باره کې شریعت څه وایي داسې تپوس کوي دا خو یقینا چې ښه خبره شوله دا خو بیخي د قرآن باندې عمل شو یا کم مجتهدین چې وړاندې تېر شوي دي غیر مجتهد چې کوم دی چې هغه اجتهاد نشي کولی په مسایل اجتهادیو کې چې کوم کې قرآن او حدیث صریح حکم موجود نه دی هغه د یو مجتهد قول لاخري په هغې باندې عمل کوي نو په دې کې شرک نه راځي او په دې باره کې ډېر زیات احادیث مبارکه دلایل باندې شته دي ځینې خلک داسې کوي چې هغوی د فساد خورولو دپاره او د شرک او د نوې فتنو د رابرسېره کولو دپاره خانه جنګۍ جوړولو دپاره هغوی کوشش دا کوي چې دا الفاظ استعمالوي چې بس قرآن او حدیث باندې عمل وکړي د هېچا خبره مه اورئ نو کله منسوخ روایت کله یو څه کله بل څه خلکو ته وړاندې کړي چې خلکو دا هم حدیث دی د نبي علیه السلام کتابونو کې شته او یار تاسو پې عمل ونه کړو او بس تاسو د حدیثو مخالف شو د داسې خلکو په باره کې مسلم شریف کې یو روایت شته عرفاجه رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوي دی نبی علیه السلام نه حدیث نقل کوي مسلم شریف جلد اول چې نبی علیه السلام وویل چې کله یو ځای مسلمانان په یو شرعي مسله باندې متفق او دغه مسله شرعي یعنی قرآن او حدیثو کې گنجایش شي بیا د یو بل ځای نه مسلمان راغی او هغه مسلمان بله مسله راوړله هغه هم شرعي ده خو راولنۍ مسلې خلاف ده او دغه مسالې خلکو ته وړاندې کړل او بلې دویمه مسله کې خلکو کې د انتشار او د بې اتفاقۍ اندازه جوړېدله نبي علیه السلام وایي فاقتلوه دا دویم کس قتل کړي داسې نه وایي چې هغه اسلام خلاف خبر راوړی ده او فرعي نو قتل کړي داسې نه وایي دا دویم کس چې کوم مسله راوړله وایي دا هم شرعي ده خو اولنۍ مسله چې د کومې مسلې مخالفت کېږي هغه هم شرعي ده او د دې په وجه په امت کې اتفاقي جوړېږي اتفاق د امت بنیادي شی دی نو وایي دا دومره د امت اتفاق دومره ضروري شیز دی چې فقتلوه دا دویم کس قتل کوي ختم یې کړي چې امت کې انتشار پیدا نه کړي د دې نه تاسو ته واضح یو پته لګېدی شي چې کم احکامو باندې تاسو مثال په طور عمل کوئ لکه مثال په طور په رکوع کې رفع الیدین نه کول اشارې نه کول تقریبا په دې باره کې 1400 روایات شته چې نبی علیه السلام دا پرېښودلي 1400 پورې شته قولي فعلي آثار په دې کې موجود دي اوس یو سړی وایي دا زه اړوله منم نه چې یاره په مانځه کې د رفع الیدین نه دا زه نه منم او دا مونځ ناقص دی نو دا دعوه خود به خود ثابتوي چې زه 1400 احادیثو نه منکر یم دا نه منم یوه خبره دویم هغه روایات چې کومو روایاتو کې د رفع الیدین نه کول راغلي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په دې کې د ټول نه زیات په تاکید سره ویل چې په آخري عمر کې ما نبي علیه السلام پر رفع الیدین باندې لیدلی نه دی د رکوع والا رفع الیدین باندې مې لیدلی نه دی اوس دغه نور روایات هم دې کې شته کوفه کې چې کوم دی تقریبا 3000 نه باره صحابه کرام اوسېدل لوی علما په کوفه کې چا بالکل رفع الیدین نه کوه او لوی علما چې کوم دی کوفې ته منتقل شي هغه وخت چې کله دوی د ایران علاقې قبضه کړلې او دغه طرفونه ونیول د فارس د فارسیوانانو نه په عربو باندې د حملې کولو سختې خطرې وي نو صحابه کرامو هغه زمانه کې عراق پر مرکز جوړ کړ او دغلته کې په کوفه کې یو ښار جوړ کو او نقشې د مدینې منورې نه وړل شو چې دغلته به خلک صحابه کرام اوسېږي چې دغلته کې په ایران باندې کړک نظر ساتي چې د ایران فارسیوانان چې هغه وخت آتش پرست د اور عبادت یې کوي او په الحال هم د عربو نه دا خلک سخت نفرت لري چې په عرب باندې حمله ونه کړي او اسلام ته ضرر جوړ نشي
نو به دغه بیا وروسته دا دومره ترقي دی وکړله چې بالکل دا دارالخلافه د مسلمانانو وګرځېدله په دغه دارالخلافه د مسلمانانو کې هېڅ چا راپورېدل نه کول په دې باندې تقریبا اتفاق دی خم دا مسله شرعي شوه چې راپورېدل نه کول شریعت کې ثابت دي اوس دا کول که ثابت هم شي خو نه کول خو هم ثابت دي که نه اول خو دا منسوخ دی منسوخ اجتهادي کې داخل دی خو که دا ثابت هم شي نو بیا هم د دې نه خو به انکار نه کوي چې یاره ډېرو صحابو نه دي کړي دا خو به مني نبي علیه السلام آخري عمل نه دی دا خو به مني نو که دا راپورېدل جایز هم شي بیا هم د نه کوونکو خلاف هلته کې مهم چلول او دغه خلکو په منځ کې تحریکونه چلول چې خلکو راپورېدل وکړي نیم دین درنه پاتې شو 3 میاشتې دین درنه پاتې شو او د هغې په وجه باندې تاسو وینئ چې په جماعتونو کې په محلو کې څومره فسادونه او جنګ جګړې هغه ستاسو د مخکې خبره ده هغې باندې تفصیلي د ضرورت نشته یا دغه شان ده کې د امین والا مسله راواخلي نو نبي علیه السلام وایي چې داسې حالات دفع کولو دپاره فقتلوه دا سړی مکمل لرې کړي ختم یې کړي یو خو د دوی چالاکي دا ده چې هغه روایت چې دوی رانیولی دی اگر که منسوخ وي نو هغې ته پوره دین وایي او هغې ته د نبي علیه السلام احادیث وایي او چې کم باندې دی عمل نه کوي نو هغې نه سوچه منکرېږي یو غټ ظلم دا خلک دا کوي اهل سنت والجماعت کې چې کم امامان تیر شوي د مجتهدین نو هغې خپل اجتهادي مسله باندې کلک دي لیکن دا بل مجتهد د مسالې نه منکر هم نه دي هغه وایي ستا خبره هم ټیک دی زما دا هم ټیک دی او نه اهل سنت والجماعت کې داسې اصول شته چې یو امام یو مجتهد مقلدین به لګي او دا بل مجتهد خلاف په تحریک چلی داسې هم چېرته کې نشته دی دنیا په تاریخ کې چا نه دلدلی چې احناف د شوافیو ته خلاف تحریک چلولی د حنبلیانو خلاف یې چلولی د مالکیانو خلاف یې چلولی یا هغوی لګېدلي زمونږ خلاف یې تحریک چلولی دنیا په تاریخ کې دا نشته دی نو هغوی د دې ځګینې کې ډېر چل کوي او د دې آیات معنا په بل طرف باندې بوځي لیکن په احادیثو کې د دې سوچه وضاحت موجود دی والمسیح ابن مریم او مسیح علیه السلام هم به خدای سره نیولی و چې زوی د مریم علیه السلام مخکې موږ ویلي مسیح دا د عیسی علیه السلام لقب دی مسیح لقب د عیسی علیه السلام هم دی او مسیح لقب د دجال هم دی دې ته مسیح په دو وجو سره ویل کېږي مسیح که د سیاحت نه واخیستلی شي نو سیاحت سفر ته وایي بیا به مطلب دا چې عیسی علیه السلام د اسلام لپاره ډېرې اوږدې سفرې کړي دي یو لوی مسافر پاتې شوی دی او دا هم حقیقت دی ډېرو تاریخونو لیکلي ده چې عیسی علیه السلام چې کله د اسلام دپاره د غلبې دپاره د کور نه ووتو دی بیخي یوازې د دې سره خپله مور ملګرې وه په دې اسلامي دعوت کې ورسره مور ملګرې وه او د دې سره چې کوم اسباب ورسره و د استعمال یو ورسره ګمنځ وه یو ورسره لوټه وه او دغه شان جوړه کپړې یې اخیستې وې او یختې چې کوم دومره غټ غټ و چې په دې اوږو باندې به پراته و ځوان کس و یو ځای کې دی روان دی چې یو کس یې ولیده چې په نهر کې لامبي په لپو باندې اوبه راخلي په ځان نه راځي نو عیسی علیه السلام د دنیا سره محبت بالکل نه ساته د دنیا سره تعلق بیخي نه و نو د عیسی علیه السلام یې وویل چې ګوره د لوټې نه چې زه کوم کار اخلم دا د لپو نه اخیستی کېږي لوټې عقل ته واچوله بیا یو بل ځای کې روان دی چې یو بل کس یې ولیده چې هغه هم ښایسته ښایسته غټ یخته دي او لمبلې دي او د خپل یخته په ګوتو باندې سیده کوي ګمنځو سره نشته عیسی علیه السلام یې وویل چې ګوره د ګمنځ دا کار د ګوتو نه اخیستلی کېدی شي هغه ګمنځ یې هم واچوله بیا تقریبا دا د 15 کالو په عمر کې اسمانونو ته لاړ نو په دغه وجه باندې هم عیسی علیه السلام ته مسیح وایي ډېرې سفرې کړي ډېر سیاحتونه یې کړي دي او مسیح مسح کوونکي په معنا سره هم راځي بیا به یې معنا دا چې د عیسی علیه السلام سره یوه معجزه داسې وه چې کوم کس باندې برګې مرض برګې مرضونو کې قسمونه دي د ځینې علاج کېږي ځینې لا علاجه مرض چې دا پوستکی سپینېږي مخکې روان د دې مرض علاج په دنیا کې چا اوسه پورې پېژندلی نه دی عیسی علیه السلام به داسې برګې والا خلکو باندې لاس راښود او هغه به ټیک کېدو نو دا په معنا د مسح کوونکي سره شو ګویا چې عیسی علیه السلام به داسې بیماران مسح کول او به ټیک کېدل نو هغې ته به اشاره شي خو برې دواړه صورت باندې دا لقب د عیسی علیه السلام دی او مسیح د لقب د دجال هم دی هغه په معنا د سیاحت سره دی چې دجال به ټوله دنیا ګوري او دا ټوله دنیا کې به صرف حرمینو ته داخلېدلی نه شي نورو ځایونو کې به دا فتنه را برسېره کېږي نو دی هم اوږدې سفرې کوي وما امیرو او دی خلکو ته حکم نه و شوی دغه اهل کتابو ته چې کوم عیسایان او یهودیان دي عالمان او عابدانو نه ارباب جوړ کړي دي عیسی علیه السلام نه خدای جوړ کړی دی دې ته حکم نه و شوی الا ليعبدوا مگر دا چې دوی به عبادت کوي الها واحدا د یو خدای دې څنګه کې موږ د
احبار او د رهبان خبره وکړه چې په دې معنا څه خدای خدایان دوی مقرر کړل چې د حرام به داغي په وینا باندې حلال اول او حلال به حرام اول لیکن عیسی علیه السلام ته عیسایانو وسه پوری خدای نه دی ویل داغي جواب دا دی چې خدای لفظ یو استعمال کړي نه دی الہ یو ته نه دی ویل نو دا خو ویل چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی نو بده خود به خدای الہ وګرځید نو دا بیا ښکاره مضمون دی چې کله الله تعالی ولا پلار ثابتای نو د خو بخبل معنی چې د الله زوی نو دا به الہ ګرځيږي نو دغه داوی سره د الہ ټکی لازمی دی دغه داوی سره الله تعالی وی لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر د الله تعالی دی حقیقت دسی دی او دی بکې نور خبرې جوړې کړې دي سبحانه پاکی ردی الله لرا تسبیح چې کوم دا د په هغه ځکه زیاته استعمالي کې چې کوم ځګن کې خلک الله تعالی لپاره بد صفاتونه ذکر کی شرک ولا ثابت کی الته تسبیح پکاري تسبیح دا کلمه توحید ده مخکې موږ دا خبره واضح کړې ده چې د الله تعالی لپاره چې څوک خراب صفاتونه ثابتوي شرک ولا ثابتوي اولاد ولا ثابتوي کمزوري ولا ثابتوي دغه کمزوري د الله تعالی نه پکول په تسبیح کې شامل دي نو دې چې الله تعالی لپاره شریک ثابتاو اخبار او رهبان ولا شریکان کول عیسی علیه السلام به شامل او نو الله سبحانه پاکی ردی الله لپاره دا ټول خبر درود دي خبر نو الله تعالی پاک دي اما د هغه خبرونه یو شریکون چې د خلک ولا د خلک سره شریک کوي هغه قانونونه د هغه سنه چې دی وسره شریک کوي کوم څه چې د الله سره شریک کوي د خبرونه الله تعالی مکمل پاک دي نو الله تعالی مثبت صفات کم دي دوه دي په غټه سطح باندې یو دا چې الله تعالی د نظام تشریعي او د نظام تکوینی حاکم دی اختیار مند دی تشریعي نظام مطلب دا چې کوم شریعت را لګل دی د الله را لګل دی او د تکوینی نظام معنا دا ده چې کوم صبر دنیا کې کیږي کوم څه شوی دي کوم څه روان وختونو کې دي دغه اختیارمن هم صرف الله تعالی دی د نظام د حاکم د مالک د نظام تکوینی او د تشریعي لکېږي تکوینی او د تشریعي نظام مالک من په صفات الله تعالی د پاره دادي الله تعالی سره هیڅ څوک شریک نه نه په ذات کې نه په صفاتو کې نه په عبادتو کې دا من په صفات دا خراب صفات من په کول شو نو دا اورستانه جمله دا په حمد کې داخله او اولنې جمله دا په تسبیح کې داخله ده دا سلانو وایي چې مضموم خراب صفاتونه من په کول دا تسبیح شو خ کامل صفات چې کوم دي د الله تعالی کوم کامل صفات دي هغه الله تعالی لپاره صفات بیانول او ذکر کول دا حمد دي نو دا مقام د تسبیح سره سمون خورین الله تعالی سبحانه پاک دي الله لپاره دې ځکه نه پوری د دې شرک ذکر شو چې احبار او رهبان ندوی خپل ارباب جوړ کړي دي او عیسی علیه السلام صریحا دغه څه کله او د دوی په کتابونو کې مساله د سوي د الله تعالی نه بغیر به اچا بندګي نه کوي وسه الله تعالی نور صفات ذکر کوي نور علامات چې یوازې د مشرکان نه د جبر شرک وکړ خپل کور کې نه خبره ختم شوه بلکې د اسلام د پار ازلی دشمنان هم دي د اسلام د بندولو او د خرابولو کمزوري کولو چې چاته ونه رسیږي په دې لار کې هم زبردست خواري کوي او کار کوي والله ويريدون باراده لري اهل کتاب باس روان دي بیا ساتي ان يطفئ اوج دي ملکی نور الله رڼا د الله تعالی د الله رڼا چې کوم د اسلام او دین او شریعت هغه اسلام او دین او شریعت دی مړکی بافواههم بخبل خلو باندې په دې خلو باندې د اسلام دومره مخالفت وکي دومره بدنامي جوړه کی او دومره اعتراضونه په جوړ کی چې گویا د دوی د خیال مطابق اسلام ختم شي لکه څنګه چې عالمي دنیا به دغه معنی کار کوي څوک وایي اسلام د ترقۍ د پاره رکاوټ دې زمانه سره پټ نه دی او څوک وایي چې په دې کې د انسانانو حقوقو خیال نه ساتل شوی او څوک وایي چې یاره اسلام دې ته وجدار موږ روزي نوم دې د مور او پلار د خدمت نوم دې بس اخو به کې سنشت دي او قسم منسوبي روان دي نو دا ټول خبره چې راجمه کینو دا اسلام بخپل خلو باندې مړ کول او کمزوري کول څوک وایي اصل شی انسانیت ته مذهب ورسته دي تاسو مختلفو طریقو باندې د کوپر الفاظ دوی استعمالوي نو الله تعالی ردی احوال ذکر کوي چې دغه کوپر او شرک بخپل زید لیکن یو بل مصیبت به کدار چې اسلام
وجني بافواههم بخبل خلوبان ويأبى الله الا ان يتم نوره ويأبى الله او الله تعالی بد ګڼي د دوی دا کار الا ان يتم نوره مگر دا چې خامخه به پوره کوي نوره رڼا خپل چې اسلام د الله تعالی اراده دا ده چې اسلام به پوره کیږي د دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي دا مضمون په نور ځګینو کې په نور الفاظ سره هم نقل دی چې اسلام به پوره کیږي د دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي په دې باره کې د مقداد رضی الله عنه یو روایت هم شته دی چې نبی علیہ السلام ویل چې د دنیا په هر ګډ کې هر کور ته کداغه د لوټي نه جوړي د ګټي نه جوړي د اسلام مقدس کلمه به داخليږي او په دې کې به عزتمن جوړيږي او ذلیل به ذلیل کیږي څه مطلب کوم خلکو چې اسلام قبول کو غلب الله عزت ورکړي کوم چې نه قبول کړي ذلیل کیږي د اسلامي حکومت ماتحت جوړيږي اوس دا خبره ده چې یاره دا حکم د قرآن دی او د حدیثونو کې نه هم ثابت دی دا یقیني دی خو په دنیا کې د دوی د اسلام احوال نن په کومه پیمانه باندې دي چې د عربو کوم احوال په حال تیریږي په دنیا کې چې کوم د دارالاسلام په خوانه باندې ویل کېدو باقي دنیا کې د اسلامي نظام نوم نشان نشته بلکې مسلمانان د اسلامي نظام تصور هم نه پیژني اسلامي نظام څه شی دی دا څه ته ویل کېږي څوک وایي سر کټ کولو ته وایي څوک څه وایي څوک څه وایي خو څوک یې ډوله پیژني نه او زموږ خلک زیات داسې وایي چې ګوره که اسلامي نظام ناپیژ شو بیا وایي ما ته ورته نه شو ټینګېدی کله وایي هغې کې دا ده چې ښځې له به نوکر نیسي موږ دا واس نه کېږي څه ناشنا قصې پکې مشهورې دي نو اسلام چې کوم دی بالکل ناشنا شوی دی په دې زمانه کې او الله تعالی وایي اسلام به پوره کېږي دنیا کې به غالب کېږي نه د دې مسلې وضاحت تفسیر مظهري په ناشنا انداز باندې کړی د ښه وضاحت یې وله کړی دی هغه وایي دا حکم چې دی نه د دنیا د مختلف احوالو سره تعلق ساتي یعنی په مختلف احوالو کې به د اسلام مکمل کېږي اگر که بیا زوال ته لاړ شي بیا به مکمل کېږي اگر که بیا زوال ته لاړ شي نو اسلامي تاریخ چې کله مطالعه کې تقریبا د 1000 کالو پورې دنیا کې اسلام مکمل پورا و زورور و غالب مظلوم نه و داسې نه و چې د جماعتونو د محرابونو پورې محدود بار نه و داسې خبره نه و او دغه شان د کې دا ظاهري لحاظ باندې اسلام پورا کول کړه دلایل په بنیاد باندې واخلي چې د دلایل په میدان کې چې کله څوک د اسلام مقابله ته ودرېږي نو دا سړی به سپر کېږي خرابېږي کله کله سپینه جامه کې راشي د موریانو په شکل کې راشي او کده یو طاقتور قوت په شکل کې راشي خو د اسلام په مقابل کې به دا خلک ناکام کېږي او اسلامي دلایل به دې معنی غالب کېږي دوی به شکست خوري نو دا خبره هم یقیني ثابته ده چې د اسلام په میدان کې د اوسه بورسو داسې نه ده پیدا شوی چې د مسلمانانو سره داسې مناظرې کړي دي کافرانو ګټلې ده په تاریخ کې نه ده شوی بلکې د کافرانو غلامانو مصفوري ګټلې نه د هغوی جنټانو نه ده ګټلې کم چې ښکاره کافران هغوی خو نشي ګټلی او د دې سره سره به د دې حالاتو د تېرېدو نه وروسته یوه زمانه داسې هم یقیني او قطعي روانه د نبي علیه السلام د هغې پیشنګویي کړې ده چې کله اسلام بیخي ناشنا شي خلک یې نه پېژني او نبی علیہ السلام داسې وویل چې الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا اسلام چې اول شروع شو نو ډېر ناشنا او خلکو نه پېژانده چې دا څنګه اسلام دی او یوه زمانه به داسې راشي بیا به ناشنا کېږي خلک به ډېر احکام ناشنا ګڼي چې دا څنګه احکام دي او دا خلک به ښه مسلمانان هم شمارلی کېږي په دې خلکو به داسې زمانه راشي چې خلک به چې د اسلام نه به دومره ناشنا او غافله به شي د علماو د شهادتونو په وجه باندې د مختلفو فتنو په وجه باندې چې داسې څوک به نه پیدا کېږي چې د مسلمانانو سرپرستي وکړي او نمایندګي وکړي چې دا مسلمانان بیا یو شي او منظم شي خپله دفاع وکړي خپل عزتونه او دین محفوظ کړي په دنیا کې بیا غالب شي نو په دې صورت کې به چې هېڅوک نه پیدا کېږي داسې صلاحیتونو والا کس نه پیدا کېږي نو خلک به لاړ شي مکې معظمې ته او د داسې کس په تلاش کې به چې داسې کس پیدا کړي وایي دې کې یو سړی بالته کې ناست شي او ډېر عبادات پکې خلکو په هغې باندې شک راشي چې کېدای شي دی هغه ته به ووایي چې ته زموږ مشر هغه به ورته وایي زه د خدای تعالی یو عاجز بنده یم د مسلمانانو مشري کول او په دې فتنو کې ډېر ګران کار دی زه یې نشم کولی خلک به وایي نه موږ ډېره دنیا وکتله خو په تا باندې سته نسته اعتماد شته ته راسره ملګری شي دی به تنګ شي د دې خلکو نه دی به دې مدینې منورې ته راوتښتي مدینه منوره که څه زمانه به تېره کړي خلک به معلوم کړي چې سړی خو مدینې ته تللی دی او بل کس داسې شته نه خلک بسې مدینې ته راشي دلته چې کله پته ولګي چې کسان ما بسې مدینې ته رالو دی به پټ مکې ته بیا وتښتي هلته به بیا خپل عباداتو کې لګیا وي خلک بیا هلته کې بیا ګیر کړي په دویم ځل باندې چې ګیر کړي ته به ووایي چې یار داسې وکړئ ته خامخا مشر شه او ته را مشري قبوله کړه نو د دې ټایم پورې به ته په خپله پته نه وي چې زه هغه سړی یم چې زما په لاس باندې په دنیا کې اسلامي نظام راځي
ته به ځان معلوم نه وي دی به الله تعالی ته به سوالونو په زارو باندې شي الله تعالی به د سوال او زاري قبوله کړي او به یوه شپه کې به الله تعالی به دغه دومره صلاحیتونه واچوي دومره زیات چې سحر به دی باقاعده مشرۍ ته تن کېږي چې زه مشر شو او زه کولی شم چې کله دی مشر شي نو مسلمانانو ته به ووایي کوم کسان چې پسې راغلي چې تاسو به زما سره بیعت کوئ د ملګرتیا خو دا بیعت به داسې چې یا به مرګ یا به فتح بله لار تیښتې لاره به پکې بیخي نه اختیاروئ بلکې غالبه دا شهیدان کېږو به خلک به ورسره په شهادت باندې هم بیعت وکړي وایي چې کله د دې احوالو نه یورپ خبر شي چې په حرمینو کې داسې سړی پیدا شو مکه معظمه کې او د په لاس بیا اسلامي نظام راځي او خلک به بیا دین پیژني او داسې کار به کېږي نو د یورپ چې د اسلام ازلي د دشمنۍ مرکز دی هغه ځګین نه په دې بس یو لوی لښکر را روان شي او د دې کس د وجلو د ځپلو دپاره نبي علیه السلام فرمایي چې بیدان هم یو میدان دی هغې ته به راورسېږي چې دغه لښکر به الله تعالی غونډ به ځمکې ښکته راکړي ډوبه شي کله چې دا لښکر راښکلی شي نو په دې سره به په کافرانو روب راشي مسلمانانو کې به یو زبردست حوصله پیدا شي او ډېرو خلکو به په دې کس باندې نور هم اعتماد سیوا شي او نور به هم راشي د دې کس سره بیعت وکړي دا به مهدي علیه السلام او دغه مهدي علیه السلام به د خلکو سره د دې خلکو سره جنگ جهاد شروع کی اولنی جنگ کې به تقریبا به 100 کسانو کې لس اتیا کسان شهیدان چې صرف 10 کسان به ژوندي پاتې شي به هر 100 کسانو کې د هغې نه بعد به انقلاب شروع شي او شام ته به ورسېږي شام کې به عیسی علیه السلام د دې د مرستې دپاره راکوز شي نو د عیسی علیه السلام د راکوزېدو نه بعد په ټوله دنیا باندې اسلامي نظام قایمیږي نو دی هغه اخرنی پړاو د اسلام په ټوله دنیا باندې یو ځل بیا قایمېدو والا دی اگر که خلک یې بد ګڼي ولو کرح الکافرون اگر چې کافران خلک یې بد ګڼي